دا نوې واقع چې کوم راغلی په نیسته کې او سو لوفران هغه راپاسېدل او یو ویډیو یې تیاره کړې ده په نیسته کې. الحمدلله زمونږ اهل حدیث ملګري دي او خپل مسجد او هغه مسجد د پاره فیصله هم د 400 چې کوم ډي سي صاحب او د افسرانو د هغې په نگرانی کې دا فیصله شوی وه چې مسجد پای کې څه اختلاف و نو هغه مسجد اهل حدیثو له ورکړو 10 لک روپۍ پکې ایښودې چې تاسو 10 لک روپۍ دې کې نور کسان له ورکوئ دا جومات ستاسو د اهل حدیثو شو او دا نور کسان ځان له بل ځای کې مسجد جوړ کړي. نو هغه فیصله حکومت کړې ده او هغې ته موږ ټول الحمدلله ملګرو ته موږ دا فیصله به تاسو ته منظورې موږ ټول ته منظوره وه. نو هلته هغه ملګري خپل دعوت کوي خپل مسجد یې دی دلته سلوفران په یو حجره کې را جمع شوي دي او بیا یې کیمرې هم نیولي دي او بیا نیټ له هغه خپله ویډیو ورکړی تاسو به کېدای شي کتلي او یو په ځای 2 ټوپک یو چرسي دی یو لوفر غوندې دی هغه راخستې دي او کنځل هم کوي او بیا وایي چې دا وابیان دلته پیدا شوي دي او زما دې په الله قسم چې زه ورځم او دا ختموم او ولمې او دا دوړه دباو چې ورته وایي که نه هغسې وایي چې هغه غریږي نو راورېږي نه هغه شی نو پته نه څه ټره مرې والې وه که څه چیټه میټې والې وه څه چل یې کړی خو بس مزغوی کار نه کو نو هغه سټایل یې ټول د لوفرانو دی لکه د فلمي اکټرانو په شان یو سپک انسان د داسې خلکو هم ګډو پروا نه ساتو خو چونکې دا کار ډېر غلط دی یو خو یو قسم د ریاست ریټ چیلنج کول دي بل قانون په لاس کې اخیستل دي بل چاله ته د مرګ دمکي ورکې بل ویډیو جوړی او د اسلحې نمایشونه کې نو دا خو ته یو انتشار جوړی فرقه وارانه کشیدګي جوړی لګیای په دې ملک یو فساد او فتنه چې کوم دی هغه جوړی. موږ الحمدلله که څوک زموږ په یو خبره باندې رد کوي موږ په هغې نه خفه کېږو په دلیل دی وکړي موږ ورته جزاکم الله وایو موږ به خبره واخلو خپله خبره پرېږدو چې زموږ خبره خطا وي. موږ هم داسې طریقه ده چې په چا باندې رد کوو چې دا کار بدعت دی دا کار ناروا دی نو په دلیل یې کوو نه چاته کنځل کوو نه د چا سره د ټوپکو د کوتک کار شته نه زموږ په لاس کې حکومت دی چې څوک په زوره راونیسو مرۍ نه او جیل کې واچو چې ولې دا غلط کار کوي زموږ صرف دعوت دی. دا اوس ما درته مسله بیانه کړه چې محرم کې دا بدعات کېږي نو په زور خو په چا نشو بندولی خو صرف مسله بیانه کړه که چا واورېدل او عمل یې پرې الله به اجر ورکړي زموږ دغه کار دی. نو دا کسان منګه انتهایی شکریا ادا کوو د انتظامیې کم چې د 400 ضلعي ډي پي او دی محمد شعیب خان هغه په دې کې فوراً چې څنګه دا ویډیو کتلې هغه ډي پي او صاحب په دې کې اډر کړی دی ډي ایس پي ته ډي ایس پي د سرډیرو چې کوم دی محمد ریاض خان او ورسره چې کوم دی به د نستی د تانې چې کوم سیچو دی دا بهرمن خان هغې په دې کې کاروایي کړې او دغه کسان یې نیولي دي او ګرفتار کړي دي. موږ دا وایو چې دې کسانو نه پوره تفتیش پکار دی سزا ورته پکار ده ولې که چېرته دوی له سزا ورنه کړلی شي او دام د دوی نه تفتیش پکار دی چار علم سولی دی او دا الفاظ یې ورته ښودلي چې تاسو داسې وکئ که دا ونه شوله نو بیا به سبا بله فرقه راپاسي بلې فرقې ته به دا دمکي ورکړي چې او دا ټوپک دی او درپسې درځم نو دا ټوپک خو یوازې د ده سره نه دی چې په کومه فرقه ورځي په کومه ډله ورځي هغه سره هم ټوپک شته که نه هغه به هم څه ځوانان لري هغه به هم یو غیرت وي په هغه کې او که هغه به الټه په تیش کې راشي او ته به یا ور رسېدلی یا نه یا به ستا د لاسه شوي نه او هغه در باندې را مخکې شي نو دا خو په دې ملک یو افراتفري جوړول دي قتل او غارت جوړول دي او موږ د امن قایل دي اریو الحمدلله موږ غواړو چې امن او اماني په امن کې عبادات هم ښه کېږي په اطمینان او په امن کې دعوت هم ښه کېږي. دا زمونږ د مسلمانانو چې هر ملک کې څوک اوسېږي د مسلمانانو ملک داسې لکه د هغه کور سړی چې څنګه په خپل کور کې امن غواړي داسې په ملک کې او په دې عام ماحول کې هم امن غواړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړو د امن د برقراره ساتلو دپاره یهودیانو سره معاهدې وکړې یهودو ته یې ویلي چې زموږ ګاونډ دی ګوره موږ به خپل منځ کې انتشار به نه جوړو دعوت به در کوم که حق هم قبول کړو الله به جنت درکړي نه قبلوئ بس تاسو به الله به سره حساب کوي اورم زیاده دی ورته صفا وویله دا خبره او زمونږ در سره زور نشته په دې دین قبلولو کې خو د مدینه کې به امن برقراره ساتو که بار نه په موږ مکې والا راتله یا نور خلک په شریکه به د مدینې دفاع کوو په شریکه به د مدینې دفاع کوو چې دلته امن او امان قایلي. هغه یهودیانو چې کله بیا ورانې کړی دی او هغه امن یې خراب کړی دی او پټ پټ یې سازشونه کړي نبي اسلام هم شړلي دي دا هغه مدینې نه شړلي چې ورکېږي تاسو سره خو ما د امن دپاره معاهده وه چې تاسو امن خرابوئ او اوسېږئ دلته مزه یې ورکېږئ شابه ټولې شړلې دي بیا. نو غرض مې دا دی چې دا زمونږ دین الحمدلله موږ ته د دې تعلیم راکوي چې دعوت خلک په اخلاقو کوي په یو ښه انداز باندې په دلیل باندې خبره وکړه ښه کلکې وکړه موږ به د هغې مرحبا وکړو هرکلی به وکړو چې ته اوس د دمکۍ انداز اختیارې نو د دې موږ پوره مذمت کوو دا خو ښه دی
علامه کدسی د دې شوی چې دی روان شوی د یو سولو فران اول تعالی حدیث هم چې کوم دی وسله راوچته کړی د تدوی نو دا به یو بل غټه سانحه مخې ته راغلی یو بل پریشانی به جوړه شوی نو خدا شوی دی چې حکومت په دې کې باقاعده منځ ته راغلی مجرمان یې نیولي د دې فساد مخې نیولې ده نو د دې واقعي پوره تحقیق دی وکړلی شي د یې نه د انکوایري وکړلی شي د دې ذمه دارو کسانو له سزا ورکړی شي چې آینده دپاره به څوک داسې اقدام ونه کړي